امام بخاری په بخاری شریف کې دا حدیث مبارک او دا واقعا را نقل کړی دا یو صحابي دی د اغنم دی خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه او دا څوک دی دا هغه دا د بنو تمیم دی دا تمیمی دی خباب بن ارت تمیمی رضی الله عنه او دا هغه خوش قسمت صحابی دی چې پیغمبر علیہ السلام سره په اسلام کې صرف شپږ کسان داخلو اوم نمبر صحابی دا خباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ او دا غریب دا په بازارونو کې په تور د غلام باندې خرڅ شو خلقو غلام تر جوړ کړ د تمیم قبیله خرڅ شو دا یغه معمولی هیستوري زارته بیانوما د دوی داستان ته سړی په اوراقو کې لستلو ته سړی نشي ټینګې د سترګونی وخ کیږي دا خرڅ شو بیا راغی پیغمبر علیہ السلام سره په دین اسلام کې شامل شو اوم نمبر صحابي دی د مبارک سی چې پیغمبر علیہ السلام مبارک اطهر باندې چې ما ایمان راوړ مسلمان شوما په اسلام کې داخل شوما نو دغه کافران قریش ظالمان اوی ته پته ولګیدا زما آقا او مالک ته چې چا سره او ماغه ته پته ولګیدا د مبارک قسم خوري چې زبې بوت لما او زبا یا چې دی په ګرمو سکروټو په سکرو باندې سملو لما په ګرمو سکروټو اختر پورز باندې به تاسو لږ ډېر اور سره تعلق پاتې شوی منټ ګوت ورته تاسو نشئ نیوی ما ورته یعنی معمولی غوندې دا خبرې الفاظو کې اساني په خارج کې پریکټیکلی تصور یې هم نشئ کولی تاسو صحابم د هغه نه نه دي جوړ د وسپې او د وسپنې او د تنبې او د هغه نه د تیګو نه همدغه غوښې وه او زما استانه ښایسته بدنونه چې اسلام دپاره ټوکړي شو قسم خوري چې زه به سم لولم په سکرو باندې د مبارک فرمایي چې زما د بدن واز د غوړو به دا سکاره مړه کړه زغار چې څنګه یي که تاسو چېرته په سکرو باندې دا لم یا غوښه هغې نه بره چې کوم دغه غوړوالی په سکرو راځي نو سکور مړ کوي دا غوړوالی زما د بدن په وازګو د زما د بدن چې کوم غوړی دی په هغې باندې قسم بالله چې دومره اذیت او تکلیف یې راکړی چې هغه سکاره اور مړ شوی دی خباب بن ارت فرمایي رضی الله عنه خو چې موږ ته به وي چې اسلام نه واوړه اسلام نواوړه د مبارک فرمایي چې اذیت به راست تکلیفونه اذیتونه به راته ورسول تر دې پورې چې زه به بېهوشه شم ما ته به دغه انسان مرګ حالت تم رسي بېهوشۍ حالت تم رسي زه به بېهوشه شم خدای مبارک قسم خوري چې زه به په هوش کې رالمه زما په زبان باندې به اوله کلمه همدغه وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیام ما او تا ته خو د یو سید دمکی ملاو شي هر څه نه ما او تا توبه وباسو اسلام هم در پاتې او قرآن هم در پاتې خدا کار را سره معمولی غوندې خبره قسم خوري او بیا سیرت ابن هشام دی اسد الغابه فی معرفت الصحابه او الاستيعاب دا سه ډیر کتابونه دي صحابو تذکرې پکې راخښتي پاغي کې د مبارک بیا کیسه خري کیسه خپل باندې چې عمر فاروق په زمانہ کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ علیه السلام هغه سره ناستوما او زما په دیملا باندې داسې پورا کمیس خونو یو کپڑا ما پر اچولې و او چې هغه داغونه دملا چې هغه عمر فاروق ولید څنګه چې دا برګای برس مرزي کنه د املا مداسه سپینه وا خباب بن ارت فرمایي which is ما په دیملا باندې عمر فاروق چې دا داغونه ولید which ما تی وی چې دا څه شی دی دا املا باندې دا غونه او دا ټول املا دا خرابه دا غیر نه اوچته کړه کپڑا چې ما ورته وی چې عمر فاروق دا هغه وخت د رسول الله د مینې دا غونه وی دا هغه وخت چې ته یا په حالت د کفر کې وي چې د ته موعظه کې د مبارک شپږشتم یا ویشتم په اسلام کې داخل دی عمر فاروق چې ما ورته وی چې دا هغه وخت د رسول الله د محبت دا غونه وی چې ته یا په حالت د کفر کې وي او مونږ به د اسلام د استقامت او د رسول الله مینې د پاره په اور باندې د حمله چولې و دا هغه وخت دا غونه دي
وی چې ته مبارک فرمایي چې دا غیره نه اوچته کړه دا کپړه وی چې عمر فاروق زما د املا ښکل کړه یې کړه چې دا هغه املا ده چې د حضور مبارک او د اسلام په استقامت باندې دغه املا دا غلې شوې ده او دا داغونه په هغې باندې وتلي دي دا په معاشره کې دا خباب بن ارت او عمار ابن یاسر او سمیہ او دا څومره چې دي یاسر او مصعب او صہیب او بلال رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا د هغې زمانې هغه فقیران غریبانان صحابه دا د استقامت مظاهره و په دین او په اسلام باندې چې هغوی سره نه مالو نه دولتو نه داسې مشهور غټ خاندانونو چې هغوی سره ملاتړ څوک په هغې باندې ودرېده داسې ځان له به ما او ستا خو نن سبا د زما او ستا بجړ او د زما او ستا ډبر او د زما او ستا افراد او هغه که وګورم د زما او ستا مټې دي او دوی دا به ځان له وو داسې هم نه چې دوی سره څه مالي قوتو یا افرادو قوتو ځان له کسبه و خو د استقامت غرب او یو صحابي او دوی اولاد دی دنیا له ترجیح نه ورکړي نو صرف دی پارا چې زمونږ او ستاسو دا جذبه د عبادت پکار د چې صرف رمضان پورې خاص نه وي پکار د چې زمونږ او ستاسو استقامت نه لکار وخلو ما او ستاسو دغه رنګ د خپل عبادت مخ کې برقرار اوساتو